أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة اعراف پارا نمبر 8 رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 2 3 درې آیاتونه چې هغه به ویل کېږي. دینه مخکې سورة انعام د الله رب العزت فضل و کرم سره چې نو هغه ختم شولو. وز دې ځای نه چې نو هغه سورة اعراف شروع کېږي. هغې کې کم کمې کوتاهي شوي الله دې راته هغه معاف کړي. او اوس دې کې چې څومره هم د الله رب العزت د طرفه اوامر دي، خصوصا چې نو هغه د قیامت رسالت د الله پاک د وحدانیت چې کم مضمون پکې ذکر کېږي، نو الله رب العزت دې موږ ته په دغه باندې کامل یقین او عمل نصیب کړي. سورة اعراف دا په ترتیب قرآنی سره د سورة انعام نه وروستو او سورة انفال نه مخکې دی. دغه شانتې دا سورت چې نو د سورة صاد نه وروستو نازل شوی دی. دا سورة اعراف په ترتیب قرآنی سره سورة اعراف په ترتیب قرآنی سره 9 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره چې نو یو کم 39 نمبر دی. دې سورت کې 206 آیاتونه دي، 24 پکې رکو دي، 36-25 پکې کلمات دي، 3625 14310 پکې حروف دي، 14310 پکې حروف دي. د ماقبل سره چې نو هغه ربط او مناسبت نه تو په دې صورت ته سورة اعراف دا تسمیت الکل به اسم الجز د قبیل نه دی، ځکه په دې کې د اعراف ذکر دی، نو دې صورت ته ځکه سورة اعراف شوی نو هغه ویلی کېږي. ماقبل سره ربط او مناسبت نو ماقبل سره ربط او مناسبت دا دی چې د سورة انعام په اواخره کې آلت ذکر چې نو هغه د قرآن پاک وشولو. الله رب العزت چې نو هغه وی مونږ دا کتاب تاسو ته نازل کړی دی، دا یې په آخر کو هذا کتاب انزلناه الیک. دلته اوس هم د دغه صورت چې نو هغه د دغه کتاب د ذکر نه شروع شو، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک. موضوع د دې صورت نو د دې صورت چې نو هغه موضوع دا ده چې باقي څومره اقوام عالم دی نو دغه ټولو ته چې نو هغه د قرآن پاک طرف ته دعوت دی چې تاسو راشئ او دا قرآن پاک ومنئ چې په دې کې ستاسو د دنیا هم خیر او کامیابی ده او د آخرت مو پکې هم خیر او کامیابی ده. خلاصه د دې صورت نو دا مکی صورت دی او مکی صورت همیشه اکثر زیات تر چې نو په دریو مضمونونو باندې مشتمل وي، د الله رب العزت په وحدانیت باندې، په اثبات د قیامت او رسالت باندې. نو دا صورت هم د ابتدا نه واخله تر رکو نمبر 6 پورې په دې کې زیات تر مضمون چې دی نو هغه د آخرت متعلق، بیا د هغې نه د رکو نمبر 8 نه واخله د رکو نمبر 17 پورې دې کې چې نو د مخکې قومونو د هغوی ذکر د انبیا علیهم السلام ذکر دی چې د هغې ته د رسالت مسله وي، او دغه شانتې بیا په دې کې د آخرت چې نو د الله د وحدانیت چې نو هغه ذکر دی. الله رب العزت فرمای الف لام میم صاد. الله تعالی عالم دی په معنی د دې حروف باندې. د دې چې نو هغه مخکې مونږ ویلو قرآن کې الله جل جلاله چې نو هغه دوه قسمه آیاتونه را لېږلي دي، یو ته ویلی کېږي محکم، دویم ته ویلی کېږي متشابه. محکم هغې آیاتونو ته ویلی کېږي چې هغه معلوم المعنی او معلوم المراد وي، معنی هم اسانه وي او د هغې کم مراد او نایي نو هغې هم معلوم اسان وي، لکه اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین. نو دا اوس معنی هم معلومه ده
او دغه شانتې د هغې مفهوم چې دی نو هغې هم معلوم دی د هغې نه پته لګي چې دی مقصود دی. دویم قسم آیات چې نو هغه آیاتونه هغه متشابهات دي. بیا متشابهات چې نو هغه په دوه قسمه دي. یو هغه دی چې هغه معنی معلومه وي او مراد مجهول وي، لکه آیت چې نو هغه آیاتونه کې راځي فاینما تولوا فثم وجه الله، یا چې نو هغه ید الله فوق ایدیکم، یا چې نو الرحمن استوى علی العرش. نو اوس دغه معلوم دی، معنی معلومه ده، خو د هغې مراد چې نو هغه مجهول دی. څنګه دی؟ ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله د ذات سره ښایي هم هغه شان دي. دویم قسم متشابهات هغه دي چې د هغې معنی هېڅ چاته هم نه ده معلومه، د الله نه ما سوا چې دی نو هغه چاته نه دی معلوم. بعضې حضرات وایي چې دغه د الله او د الله د پیغمبر په منځ کې راز وي. نو دا سوره چې نو تقریبا 29 سورتونو په شروع کې کم حروف مقطعات تی راغلي دي. نو دغه دویم قسم دی چې د دې معنی هم چاته نه معلومه او د دې چې نو هغه سره مفهوم هم نه معلوم، یعنی مجهول المعنی او مجهول المراد دی. نو دې کې ټولو نه بهترین معنی دا ده الله اعلم بمراده، الله د دې په معنی باندې خپوا دی، بس دغه چې نو د ټولو نه بهترین معنی ده. اگر چې بعضی کسان چې نو هغه معنی کوي الف نه الله، د لام نه لطیف، د میم نه چې نو مقتدر مقیت، د صاد نه چې نو هغه صبور. خو ما وایي چې د ټولو نه بهترینه معنی دا ده کوم چې حضرت عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی ده، الله اعلم بمراده، چې الله د دې په مراد باندې خپوا دی. کتاب انزل الیک، دا یو داسې کتاب دی الله چې موږ نازل کړی دی تا ته، فلا یکن فی صدرک حرج، ستا په سینه کې چې نه وي د دې کې نو هغه څه حرج تنګي. ولې ځکه چې نو هغه وخت کې د کفر تورې تیارې وي، د جهالت انتها وه. څوک چې نو هغه دې خبرې ته تیار نه ول چې 360 بوتان چې نو هغه دې پرېښودلی شي او د یو رب چې نو هغه دې خبره ومنلی شي. نو دا فطرتي خبره ده چې کوم ځای کې خلک په یو عقیده په یو نظریه باندې راسخي او ته د هغې عقیدې بطلان کې او بیا د هغې نه یو بلې صفا او ستره عقیدې ته راوباسي، نو دغه خلک په هغې باندې ستا سره مختلف چې نو هغه کارونه کولی شي. کله د هغه تا چې نو هغه ستا د قتل منصوبه هم جوړولی شي، تا له دمکې هم درکولی شي، تا ته مالی او جاني نقصان چې نو هغه هم دا درکولی شي. دا زموږ په مشاهدو کې هم دا خبره ده. بیا د عربو جهالت او بیا هغه دور، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته هم دغه شانت شو چې دا خلک به څنګه مني، دوی به په دې لار باندې څنګه راځي، دوی به د الله پاک د وحدانیت چې نو هغه څنګه قایل کړي. الله رب العزت د آیات کې خپل پیغمبر له تسلی ورکړله. الله رب العزت وی چې نه فلا یکن فی صدرک حرج، ستا پر وړه کې چې نو هغه د تنګي نه دی نه لتنذر به، چې ته به دې باندې خلک ویری و ذکر للمؤمنین، او دا چې نو هغه نصیحت دی د پاره د ایماندارو. دغه قرآن پاک د ټولو خلکو د پاره هدایت دی، خو د ایمان والو د پاره ځکه وې چې د دې نه اصل فایده ایمان والا اخلي. نو ځکه الله رب العزت وی چې دا د ذکر نصیحت دی د ایمان والا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، الله رب العزت وی تاسو تابعداري چې نو هغه اختیار کې داغه چې کوم الله کلام تاسو ته را لېږلی دی، نو په هر مسلمان باندې دا فرض دی، هر مسلمان باندې دا لازم دی چې دی به د قرآن متعلق خپل ژوند راولي، دی به د قرآن مطابق خپل ژوند چې دی نو هغه به تېروي. که د غم وي، که د ښادي وي، که د چې دی نو هغه څومره هم معاملات راځي 24 غنټو کې، دا ټول معاملات به د چې نو هغه د قرآن مطابق د الله د حکم او د الله د پیغمبر طریقې مطابق. ځکه الله وایي اتبعوا ما انزل الیکم، الله دې تاسو ته کوم چې نو هغه خبرې حکم درکړی هم د دغې چې نو هغه اتباع کوئ، په نور پسې مه ګرځئ. نن مسلمان چې دی نو هغه ولې په شرم کې اخته دی، ولې د هغه چې دی نو هغه په تکلیف کې دی. الله دې ورته کم قانون او دستور جوړ کړی او را لېږلی و چې په هغې باندې چې نو هغه کفر او وژنه پورې چې نو هغه انګریز هم په هغه باندې او د هغوی په تعلیماتو باندې چلېږي، او موږ چې دی نو هغه د هغوی په تعلیماتو او د هغوی په قانون پسې ځو د هغه دا کوم. مخلوق چې کم قانون جوړی نو دا قانون چې دی نو هغه به څه وي. الله چې کم قانون جوړ کړی دی نو دا قانون چې دی نو هغه د ټولو نه بهترین دی، او بیا د هغه قانون الله رب العزت حکم هم کړی. الله رب العزت وایي اتبعوا ما انزل الیکم، تاسو ته چې کوم قرآن راغلی دی د دغې انسان هغه اتباع وکړئ. ستاسو د رب د طرفه دا دی ولا تتبعوا من دونه اولیاء،
د دې نه ما سوا چې دی نو هغه د نورو خپل دوستانو نورو معبودانو چې دی نو هغه تابعداري مه کوئ د نورو ادیانو باطله او د نورو قصو چې دی نو هغه تابعداري مه کوئ ستا په ذمه باندې ستاسو په ذمه باندې تابعداري هغه صرف او صرف د قرآن ده قلیلا ما تذکرون ډېر لږ کسان تاسو کې نصیحت چې دی نو هغه قبلوي اوس مو کتلی شي نو ګوره څومره چې دی نو هغه سبق ویلی شي څومره درس وشي څومره تعلیم وشي څومره بیانونه وشي څومره په خپله کتابونه کتلی شي ولیکلی شي اصلاح په میدان باندې چې راشي ډېر کمتر کسان چې هغه خپل ځان بدل کړي د هغې مین وجه چې دی نو هغه دا ده چې مونږ کله هم کینو دا کېږو د خپل اصلاح په نیت او د خپل ژوند د بدلیدلو په نیت کینو که چېرته دا صرف دی نو هغه یو رسمي طور طریقې نو صحیح د اجر نه څوک نه دی خالي ثواب چې دی نو هغه پکې ضرور دی خو صرف که دا رسمي طریقې نو بیا به دا څنګه چې مونږ یو همدغه شانتي به یو زموږ په ژوند کې به هېڅ بدلون چې دی نو هغه نه راځي قلیلا ما تذکرون ډېر کم چې دی نو هغه تاسو کې نصیحت قبلوي نو د نصیحت په دغې نیت باندې سړی کینی چې زه به دا زده کوم په خپل ژوند کې به یې راولم مزید مخکې نورو ته چې نو هغه به یې رسوم نو انشاءالله العزیز بیا به الله رب العزت زمونږ ژوند هم په دې بدل کړي الله دې دغه شانتي وکړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په تعالی په نوم سره چې بېحده مهربان انتهایی رحم کوونکی دی الف لام میم صاد الله تعالی عالم دی په معنی د دې حروف باندې کتاب انزل الیک دا کتاب دی چې نازل شوی دی تا ته فلا یکن فی صدرک پس نه دې وي په سینه ستا کې حرج تنګي منه د دې نه لتنذر ان د دې د وجې نه لتنذر به د پاره د دې چې ویریتو په دې سره و ذکر للمؤمنین او نصیحت دې د ایماندارو د پاره مؤمنانو د پاره اتبعوا تابعداري اختیار کړئ تاسو ما د هغه څه انزل الیکم چې نازل شوي دی تاسو ته من ربکم ستاسو د رب د طرف نه ولا تتبعوا او تابعداري مه کوئ من دونه د نه سوا یعنې د الله نه ما سوا اولیاء د نورو دوستانو نورو معبودانو قلیلا ما تذکرون ډېر لږ خلک په تاسو کې نصیحت قبلوي